کس قدر میں تلوار اٹھا مسجد اقصی چھڑا مسجد اقصی چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے مجھ سے غافل ہو گئے قابض یہودی ہو گئے اپنے بھی میرے سو گئے ہو گئے اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد چھڑا مسجد اقصی چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں جاگ مسلم شیر بن مرد عورت لیر بن کافروں پر قہر بن جاگ مسلم شیر بن مرد لیر بن کافروں پر قہر بن اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصی چھڑا مسجد اقصی چھڑا خون میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں شاد اگر آئے تھے جہاں پر عمر ایسا ہے میرا یہ گھر یاد ہو تجھ کو اگر آئے تھے جہاں پر عمر ایسا ہے میرا یہ گھر اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا مسجد اقصی چھڑا مسجد اقصی چھڑا میں رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں میرے اللہ خیر کر میرے دشمن زیر کر کے ڈھیر کر میرے اللہ خیر کر میرے دشمن زیر کر کے ڈھیر الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام و زمان قابل قدر محترم و عزتمند مسلمانان رونو زه محمد رحمان درویش ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم بحسب معمول چې څنګه په نورو پروګرامونو کې موږ دارالفتاء والقضاء ګران مشر او رئیس مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه الله رب العالمین د دوی په عمر کې برکات واچوي مونږ او تاسو د ژوند سره تړلي شوي مسایل جوابات په فرمایل دغه رنګ مونږ یو ځل بیا تاسو په درون کې خدمت کې حاضر یو چونکې دا پروګرام دینی او فقهي د مسایلو پروګرام دی چې د دې لږ شان د ټیم د وجې نه چې مونږ ته مولوي صاحب دا قیمتي وخت راکړی دی چې په دې باندې د ډېرو ملګرو ته ډېره ښه فایده رسیږي نو هر یو ملګري ته پکار دی چې زمونږ دا پروګرام ګوري نو دې کې مونږ سره د خپل لږ شانتې مرسته وکړي نو مرستې شکل او صورت څه پیسو ترتیب نه دی څه د وخت راکولو ډېر زیات نه دی بس دا ترتیب دی چې دغه مونږ کوم پروګرام دوی ګوري چې هغوی مخکې ځان سره شیر کړي دا پروګرام چې څومره ملګري ګوري او څومره مسایل د دې نه زده کوي نو هغې کې به مونږ او تاسو ته پوره چې کوم د حصه د ثواب وله میلاویږي نو هر یو ملګری چې زموږ دا پروګرام ګورئ نو دا پروګرام ځان سره خامخا مخکې شیر کوئ او دا پروګرام د مونږ چې کوم پیج ځان سره لایک کوئ چې هر د اتوار پروګرام چې کوم تاسو سره شیر کیږي بیا او زمونږ د پروګرام د شروعات چې کوم دي او د دې مسایلو تپوس درې قسمه طریقو باندې اکثر مونږ د ملګري تپوس کولی شي یو خو زمونږ د سکرین باندې تاسو ته د نمبر د پټي سیل ولا ښکاري 091 32 664 دا زمونږ د دارالفتاء والقضاء چې کوم پټي سیل نمبر دفتر وال دا هغه دی او چې کوم ملګري مونږ سره د پټي سیل په نمبر باندې رابطه کوي هغوی ته به د خپلې مسلې جواب انشاءالله په هغه ټایم کې فوراً میلاویږي او بعضې ملګري داسې چې ټلیفون زمونږ خپل پرسنلي نمبرونه په هغې باندې کوشش کوئ مونږ سره رابطه بالکل مه کوئ ځکه چې هلته مونږ پروګرام ته ناست وو نو مونږ نه پروګرام چې کوم سیګنل دی هغه خرابېږي ګډوډېږي او بعضې ملګري په کامنټس دي نو کامنټس ورته به انشاءالله جواب میلاویږي نمبر په نمبر باندې
کم پاتې شو دا به انشاءالله آینده نیکسټ بل اتوار کې ملاویږي. نو باقاعده د پروګرام آغاز کوو او د کم ملګرو تپوسونه کړي نو هغې کې زموږ یو ملګری دی د فیسبوک په پیج باندې په کمنټس کې موږ تپوس کړی چې یاره مفتي صاحب تپوس د دې خبرې باره کې وکړه چې یو خو د جمعې مبارکه ورځ چې کوم د دې خلکو له مبارکي ورکول څنګه دی او دې سره سره د ربیع الاول چې کومه میاشت هغې څه برکات شته څه برکات دي هغه لږ موږ ته بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب صدق الله العظيم. د جمعې ورځ مبارکه دا په شریعت کې څه خاصیت نه لري د دې څه اعتبار نشته چې د بعض خلک د جمعې ورځ مبارکي تحریرا یا تقریرا یو بل ته وایي. د جمعې مبارکه ورځ دا د شارع د قول نه ثابته ده چې جمعې یقینا مبارکه ورځ ده. په دې ورځ باندې چې څوک نیک اعمال کوي الله پاک د نیکو اعمالو ډیر زیات اجرونه ورکوي او که څوک بد اعمال کوي په دې پاک او مبارکه ورځ باندې نو د پر سخت وعید هم راغلی. خو د جمعې مبارکه یو بل ته ورکولو په شریعت کې د دې څه حیثیت نشته او که څوک یې په دې نیت ورکوي چې دا د شریعت یوه حصه ده دا یو عبادت دی نو دا بدعت ګرځي. چې یو شی بدعت ګرځي اگر چې که څوک وایي زه یې په دې نیت نه ورکوم خو یو شی چې بدعت ګرځي لاره بدعت ته پیدا کوي نو دې نه ځان بچ کول پکار دي. نو مسلمان دی د جمعې ورځ مبارکي یو بل ته نه ورکوي چې جمعې ورځ دې مبارک شي یا دغه ورځ دې تا ته مبارک شي بل وایي تا ته دې مبارک شي دغه مبارکۍ یو بل ته ورکول نه دي پکار. دی نه ورو بدعاتو ته لاره کولوي دا جایز نه دي. تاسو بله سوال دا دی چې د ربیع الاول کومه میاشت ده دا د دې تبارک د دې میاشتې برکت د شریعت نه ثابت دی؟ جواب دا دی چې نه. 4 میاشتې په قرآن پاک کې ذکر دی چې اشهر الحرم ورته ویلی شي. په هغې کې ذوالقعده ذوالحجه او محرم او رجب دغه 4 میاشتې. نو په دې کې د ربیع الاول ذکر نشته. د نبی علیه الصلاة والسلام د احادیثو نه د صحابه کرامو د اقوالو نه یا د امام صاحب د مجتهد د قول نه د دې میاشتې د برکت متعلق سره غلی نه دي د نس نه ثابت نه دي. نو کم شی کې چې زیات ثواب یا برکت وي هغه لکه د جمعې ورځ چې تاسو ذکر کړه دا خو د نس نه ثابته ده مبارکه ورځ. خو د ربیع الاول میاشت دا مبارکه ده دا د نس نه ثابته نه ده. خلق د مجتهد د قیاس نه ده ثابته د بدعتیانو د قیاس نه ثابته. بدعتیان په خپله قیاس کوي چې څنګه به دا مبارکه میاشت نه وي چې د کې نبي علیه السلام تشریف راوړی. نبی علیه السلام چې کومه میاشت کې په کومه ورځ باندې تشریف راوړی دی هغه ورځ بیا نه راځي. ښه او ورځ بیا راځي بیا نه راځي او ورځ لاړه هغه میاشت هم لاړه. نو داسې چې ته سره سمایي قیاسات کوې نو بیا د انګریزي قمري د انګریزي کومه میاشته که نه چې په کومه مارچ کې نبي علیه السلام پیدا شوي نو هر مارچ کم تاریخ چې دی که نه نو هغه مارچ به ته یادوي چې دغه مارچ کې مارچ ولا صحیح کېږي خم چې موسم یې سره یو شي. د اسلامي میاشتې کومه ورځ مثلا ربیع الاول چې په ژمي کې راغله بیا څو کاله پس بیا په اوړي کې راځي نو امثال یې صحیح کېږي هم نه. نو زما مقصد دا دی زما مراد دا دی چې بعض خلک بدعتیان په دې خبره باندې به ډېر سخت غوسه کېږي وایي به چې دا خو مسله ته غلطه کوي. غلطه څنګه وکړو چې کتابونو کې د دې ذکر نشته. یعنی نس نه دا میاشت ثابته نه ده چې دا مبارکه میاشت 4 میاشتې دي هغه خو ذکر شوي. محرم میاشتې نبی علیه السلام نه د محرم د میاشتې هغه راغلی دی د 10 محرم نس ته ثابت فضیلت ثابت دی د جمعې فضیلت ثابت دی رمضان ثابت دی. خو د ربیع الاول خو هیڅ قسم شی ثابت نه دی نه د نبی علیه السلام نه صحابه کرامو نه د الله تعالی نه د امام صاحب نه زمونږ په فقه کتابونو کې شته چې باب د په بیان د ربیع الاول په میاشت کې بیا هغې کې لاندې نوره ابواب لیکلی شوي داسې څه ذکر او اذکار پکې نشته کتابونو. خو لیکن شور او هوا دومره زیاته ده چې ګویا کې دغه میاشت د قرآن نه ثابته د حدیث نه ثابته ثبوت یې نشته د دې میاشتې. ښه نو چې ثبوت یې نشته په دې میاشتې چې څوک وایي چې په دې میاشتې کې دا مبارکه میاشت په دې کې ثواب زیات یعنی چې کوم عبادت کوي یا صدقه کوي زیات ثواب ملويږي دا د ځان نه خبرې دي. دا تعییدې ته ویلی شي تخصیص شرعي تعین. نو تعین چې کوي دغه میاشتې تخصیص شرعي چې کوي بیا خو ګناهګارۍ کې بدعت ګرځي.
که څوک په دې نیت باندې په ربیع الاول کې جلسې او جلوسونه کوي یا سیرت جلسې کوي ځنه بدعتیان خو په ښکاره باندې وایي د میلاد جلسې دي او ځنه بدعتیان چې کم کې د بدعت جراسیم زیات وي زمونږ دیوبند ولا ملګري جراسیم پکې وي خو لیکن یاریږي صحیح ښکاره باندې بدعت کولی نه شي خو جراسیم پکې وي هغه په سیرت په نوم باندې جلسې کوي سیرت نوم ورکوي چې په ربیع الاول کې سیرت جلسې زیات ثواب د کم ځای نه راغی دا خبره د کم ځای نه راغی چې په ربیع الاول کې جلسې کولو زیات ثواب دی د سیرت جلسو او دا میاشت چې دا د سیرت جلسو سره مطابقت لري څنګه مطابقت لري نه الله ویلي نه رسول ویلي نه صحابه کرام ویلي نه امام صاحب ویلي دي او تد بدعتي دومره لوی امام جوړ شو چې د امام صاحب نه مخکې روان په دې مسله کې زمونږ ملګري چې کم دي که زمونږ ملګري دي که زمونږ نور بدعتیان ملګري دي په غلطه باندې نس ورسره نشته صرف په دې ورسره د الله او رسول نه یا صحابه کرامو نه امام نه چې دا میاشت د برکت میاشت کني هر سړي په خوله دا خبره ده اورېدلې دي که دا برکت چېرته برکت میاشت چا ویلي چې برکت میاشت امام صاحب ویلي نبی علیه السلام نه دا شانه دی بس خبره مشهوره ده سکول کتابونو کې راغلي چې په 12 ربیع الاول نبی علیه السلام پیدا شي سکول کتابونو زمونږ په وخت کې سکول کتابونو کې لیکلي و چې 12 ربیع الاول 12 وفات ورځ ده د نبی علیه السلام په دې ورځ وفات شوی یعنی غم په لمانځه هغه مقصد دا چې په دې ورځ باندې غم لمانځه اوس پکې دا خبره مشهوره شوه نه 12 ربیع الاول باندې چوټي وکړي د نبی علیه السلام پیدا شوی په برابرېږي نه دا ورځ د نبی علیه السلام په 12 ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش ورځ نه برابرېږي دا کمپیوټر راغلی دی په کمپیوټر باندې حساب کیږي چې تیر ورځ 12 ربیع الاول باندې په دې کال کې راځي او کنه نه راځي نو ربیع الاول راځي 12 نه راځي برافات ولا خبره مخکې مشهوره چې په دې ورځ باندې برافات نبی علیه السلام وفات شوی په دې ورځ نو وفات په ورځ باندې خلک غم منوي او ته راپاسې د بدعتي صاحب خوشحالۍ منوي زمونږ دیوبند علما کرام بدعتیان چې دي پیران صاحبان هغه ورسره ملوث دي په دې کې چې څه وجه ده په دې کې اسقاط شو او دا ربیع الاول ولا خبر دا زمونږ علما دیوبند د نور چې کم بریلیان دي خپه کېږي نه بدعتیان خو په ښکاره باندې وایي دا بدعت ته ثواب وي زمونږ دیوبند ولا ملګري علما کرام ورته چلونه جوړوي چې مونږ خو تخصیص نه کوو بیا مونږ پلانکۍ نوم باندې کوو دا ورسره بدعتیان شوي دي چې کم صحیح دین دی صفا سوتره دین دی نو په هغې باندې عمل کوه که نه هغه دومره ډېر دین پاتې چې په ټوله زندګۍ کې عمل نه شي وکړه ته په بدعاتو پسې سر شوې بدعتیانو سره نو چې کوم ځای کې مشابهت راځي بدعتیانو سره هغلته به ځان ساتي دی الله باندې دا ربیع الاول میاشت کې دا جلسې او جلوسونه د سیرت نوم باندې جلسې او په صحیح نیت او په غلط نیت په ټول نیتونو باندې پرېږده دا خبره پرېږده چې ربیع الاول مبارکه میاشت چا ویلي چې مبارکه میاشت وښیه چېرته کتاب امام صاحب نه وښه زه امام صاحب یادوم یا د نبي علیه شرع نه وښیه نشته پکې ښه که چا لیدلي څه کتاب کې ذکر د کمنټس کې مونږ ته ووایې مولوي صاحب د سوال سره بل سوال کړی دی د ملګري وایي دغه رنګ د بعضې ملګري جمعې په ورځ باندې دا دعا کوي چې الله پاکه جمعې د خاطر زما ګناهونه معاف کړه دا وکړه دا خو وسیله ده دا وسیله ګرځولی شي دا خو وسیله ده دا خو الله پاک ته خو وسیله نیولی شي وسیله خو هر رقم نیولی شي مبارک ورځ وسیله نیولی شي د مبارک انسان وسیله نیولی شي مبارک انسان چې وي دا وسیله خو جایزه ده حاجي بل حافظ محمد صدیق تپوس کی وایي جی وسیله خو شته وسیلې نه خو انکار خو اهل سنت والجماعت نه کوي وسیله خو وسیله قرآن پاک کې ذکر ده وابتغوا الیه الوسیله اوس ځنه ملایان ورته شي وسیله دې ته وایي ځنه د تشریح بیل بیک وسیله خو د قرآن نه ثابته ده او چې کومه ده ځنه وسیلې د نبي علیه الصلاة والسلام نه بعد صحابه کرامو نه ثابت دي ښه وسیله خو شته ده خو وسیلې چې کومه بدعتیانو یو خبرې ته وسیله وایي چې د پیرانو صاحبانو نه یا د مردگانو نه استمداد غواړي مدد غواړي هغې ته دوی وسیله وایي نو دا وسیله دا نه ده چې ته امداد ته غواړي د وسیله نه خو ډایرکټ امداد غواړي وسیله دا ده چې غواړي د الله نه او چې وایي دوی په خاطر باندې یا دوی په هغه وکیل پکې نه وکیل دې ته نشي ویلی چې وکیل ونیسي وکیل الله ته نیول نه صرف خاطر ورته وښایي چې یا الله دا په تا باندې ګران دی نو په دې وجه باندې د په نیکو اعمالو په وجه د نیک اعمال کړي دي ما وبخې
نو داسې وسیله بالکل دا جایزه ده. وسیلې کې خو څه شک نشته نشته که پنجپیریان معتزله نه مني دی نه مني وسیله خو قرآن نه ثابته ده. پنجپیریان وسیله مني په هغه لږ نور الفاظو باندې هغه وایي چې د مړي نشته ده. د وسیلې ولا کوم مسله مولانا صاحب په دې کې چې کوم غدي د بریلیان په دې باندې د کفر او شرک فتوا څوک نشي لګوله. ها وسیله خو جایزه ده. اوس د علماء کرام دي چې څوک څنګه تشریح کوي څوک څنګه غلط تشریح ورته علماء کرامو کړي په دې وسیله باندې د ځنه وابیان چې دي پنجپیریان کافر شو مشرک شو کافر او مشرک پکې نشته. ها البته بدعتي کېدل شي سره او چې کومه صحیح وسیله ده په خو جایزه ده جی د سره نه مانی داس خو نشته داسې مسلمان د سره شته چې وسیله خو جایزه قرآن کې راغلي وسیله به معنی حدیث کې راغلي بخاری شریف کې په اعمال وسیله راغلي دا د عباس رضی الله وسیله راغلي د دین انکار څوک کوي مسلمان د وسیلې نه انکار نشي کولای د کیفیت او طریقې نه انکار کوي چې دا طریقه صحیح نه ده او دا طریقه او د اعمال بن اسرائیل او په وسیله شته ده جایز ده. آصف خان وایي چې کوکا کولا اسرائیلی اشیاء میں سے زنه خبر چې دا کوکا کولا د اسرائیلی سیزونه دي کچې کوي د اسرائیل علماء استعمالو خو مسلمانانو ولا استعمالو مسلمانان خود دو نمبر کارونه کوي چې شبه استعمال سره استعمالو ما دا مشروبات چې وتی شي کولډ ډرینکس دا ما استعمال خو صحت ته نقصان ور کوي کنه کني د مسلمانانو هو بالکل ما استعمالو د اسرائیل ولا په دې وجه ما سره استعمالو چې هغه ته فائدہ رسي د مسلمان ولا په دې وسم ما استعمال چاته ته صحت ته زیات نقصان درکې مسلمان قشه نه ایجاد کړي ها یو شی مسلمان دا سینه د ایجاد کړي چې هغه باندې په په وجه باندې هغه نه متبادل وګرځي نشته ایجاد کړي مسلمان چې کم کارونه کوي الله دې بل مسلمان ته وساتي په دې وجه دا چې مسلمان شیطان ډیر زیات پسې لګیدل نفس او شیطان او د نورو پسې نفس شیطان لګیدل د کافر پسې هغه لک خکرونه کوي او د مسلمان خکرونه ته شیطان پریدین الله دې مسلمان د شیطان د شر نه وساتي. سلام مفتی صاحب بلال خان وایي چې الله پاک دې تاسو کامیاب او خوشاله لري ماشاءالله الله پاک تاسو ته خوشحالي نصیب کړي. بلال خان چې مفتی صاحب په دعا کې الله پاک ته بلال صاحب تاسو ټول مقصدونه پورا کړه د زړه مرادونه. آصف خان قنوت نازله کب پړي قنوت نازله ویل شي په داسې وخت کې دا مستحب دی چې مسلمانانو باندې مصیبت وي یا څه حادثه راشي لکه اوس چې پرې راغلې ده د اسرائیل طرف نه قنوت نازله سهار لمونځ کې ویلی شي. جی محترم د حافظ محمد صدیق صاحب دا تپوس کوي چې په ملاسته باندې تکیه وهلو په حالت کې ذکر اذکار کول یا مطلب ځان سره دعاګانې ویل دا څنګه دي جایز دي که نه؟ ملاسته باندې ذکر او اذکار تلاوت کولی شي د قرآن نه ثابت دي که نه. ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض دا سيات دي کنه الله فرمایي چې مسلمان شان داده چې هغه په ناسته په ولاړه په ملاسته په هر حال کې په یو اړخ په بل اړخ باندې دی الله ذکر کوي نو د الله ذکر کوي. بل جی مراد الله صاحب په نوم باندې یو کس ته پوس کوي چې کله یو کس ته خپل حق نه ملایويږي لکه حق په وجه باندې خپل ډیپټي یا کم څه نو ته ملایويږي هغه د روپې په طریقه باندې هغه په ذریعہ حاصلول شي خپل حق چې د نه ملایويږي او بل سړی خامخا رشوت غواړي ظالم دی نو ظالم ته ګناه شته د ته الله ګناه معاف کړي چې خپل حق. بل مفتی محترم یو اهم سوال طرف ته راځو د عرفان عربزی صاحب ته پوس کوي د جنرال مبین چې کوم نن سبا ټیم کې موږ مولانا فضل الرحمن جنرال مبین جی جنرال مبین صاحب جی دوی وی بعض وخت کې اکثر دوی مولانا فضل الرحمن صاحب پسې ډېر زیاتې خبرې کوي هغه اشترافي پاکستان پسې او د اول خدا خبره چې جرنال چې کم دی کنه جرنال یو جرنیل هغه ته ویل شي چې هغه مستقل اول کپتانی بیا داسې کورسو کې جرنیل وي او زمونږ پښتانه چې کم دی هغه جرنال چې کم دی هغه لري ته وایي ځکه چې دوی خو بس د پښتنو دا شرم کوي چې کور کې لره پوخ کی نو بیا په دې شرمېږي اگر د حرام حلال شی دی نو څه په شرمېږي څه شی د پوخ ما جرنال پوخ کړی جرنیل نو جرنال چې دا پښتانه چې دا لري ته وایي ښه او د چې کم دسته ذکر وکړه جرنال مبین چې کم دی دا غ پرشتیا جرنیل دا غ لره جرنیل دی او د چې د کم پاکستان خلاف خبرې کوي نیوک حرام انسان دی د په جهاد کې هیڅ قسم انسان نشته دا په د رنګ روډ باندې دلته وو چې کله مجاهدین کامیاب شول وې دلته کې راغی کامیابی نه بعد دغه د داود شاه ولا کار یا 007 نه داود شاه سره پاکستان هغه جرنیل هغه کار د شروع
دا پاکستان کې دا جرنیل شته داود شاه په افغانستان کې دا د تعلقات خرابوي شیطنت کوي د افغانستان د پاکستان په منځ کې تعلقات خراب نور په جهاد کې دا هیڅ قسم قرباني د سره شته نه خو امارت اسلامي کې امر بالمعروف شوبه نشته لکه ملا عمر رحمت الله په وخت کې چې د پسې د ګاډي څنګه زی د ویلې دا چې کما اسلامي بیت المال خزانه د څنګه په د خرج کیږي د پسې ورستو ګاډ ولا رواني د نه گاډي سرکاري روان کړي دا د بیت المال د یتیمانو خزانه ده نو د پسې دی جرنال پسې دی لري پسې د وتشا پسې څنګه د بیت المال خزانه استعمالي د خو هیڅ کار نه کړی جهاد نو پکار دا دی چې دا د منشي امر بالمعروف و نهي عن المنکر شوبه د ډیره ونیس د منی کی او دا ترجمان خو نه دی کنه ترجمان خو هغه چې قرباني ورکړي بشک د هیڅ قسم قرباني نشته د ملک حالات خرابوي د زمون پاکستان سره او بیا چې ملک حالات خراب شي یعنی دا امارت اسلامي د الله نو کی کچرته داسې وشه د په خله باندې دا بیا ختم شي نو د هو بیا راشي دلته بورډ کې بلري خرڅي دی دا بیا خپل غډا کوي دا بدلري خرڅي دا نور افغانستان ته به مسله جوړه کی دته خو تکلیف نشته ته هم وخت کې jihad نه کړ نو پکار دا دی امر تسلیمی ته چې دا سه کسان د منی کې شاغه د دوه مسلمانانو ورونو په منځ کې تنازع پیدا کوي پاکستان افغانستان مسلمانان رونه دي او د پاکستان مسلمانانو زړونه داسې دړکن کوي د افغانستان امر تسلیمی د پر لکه خپل ملک ته پر الحمدلله مونږ په خوشحالي په افغانستان باندې دومره په خپل ملک نه خو خوشحالي په افغانستان خدا سه لری چې پکې وی لکه د جرنال مبین داسې لری چې دا د پکار دي چې د امارت اسلامي مشران د داسې کسان منی کی ولی په کنټرول نه کوي څوک پکې راپاسي دا بدعتيان ټوپک راوالي چې مخالف ورده واشي چې دا وجنو څوک پکې دغه د ملک خلاف خبرې کوي د پاکستان خلاف خبرې کوي د یو ملک خلاف خبرې په دې پوېږي نه دته دا پته نشته د قرباني نشته چې د پاکستان څه کردار دی د پاکستان عوامو څه کردار دی امارت اسلامي په فی الحال دته کردار پته نشته نو ځکه د لوګ خبرې کوي فضول خبرې پاکستان کې خو دوه طاقتونه دي چې هغه په وجه باندې پاکستان بچته د پاکستان اسلام بچته دوه طاقتونه دي یو طاقت ته د افواج پاکستان چې په هغه وجه باندې سرحدات محفوظ دي دا حقیقت خو ارڅوک منی کنه لکه مرګ چې منی چې مرګ برازي دا حقیقت په منی چې فوج پاکستان کې نوی نو دا پاکستان به ونی سي څوک په ونی امریکا یې نسی انډیا یې ټولې نسی فوج دې نه یریږي کنه کوشش کوي چې دا فوج کمزور فوج خلاف پروپاګاندا او کې اوس عمران خان راوچت کړه غ پرټي ادا کوشش کوي چې فوج پسې لګیا اوس ریاست ته چوکیدار پسې لګیا اوس ا کمزور کاه نو پاکستان کې خو یو فوج دی چې هغه سره بل پکې د اسلام تحفظ کوي هغه څوک علماء کرام دي نو ته چې پاکستان کې فوج خلاف د پاکستان علماء کرامو خلاف او اسلام خلاف د ملکم ریاستم خلاف او ځنه خلک وي چې تاسو ولې دا عمران خان خو ډېر ښه کارونه کړي ظاهري مده خلک وي اسلام نوم اخلي مونږ وي چې دروغ وي مونږ یو پاکستان ریاست چې دا فوج چې دا پغه په وجه قائم او اسلام قائم دي چا په وجه علماء کرام سیاسي علماء کرام چې مولانا فضل الرحمن نو دا دوړه وای دا دوړه طاقتونه وای چې دا نه د اسلام د پرخه دي نه د ملک د پرخه دي نو مونږ دا دوه منو کوستا سو من د لوفرانو منو مونږ خو د لوفرانو خبره نشو منل کنه مونږ خو خبره چا منو د هغه خلکو چې د ملک بچ کړي یا اسلام بچ کړي هغه سوکتي جمهور زیات تر سوکتي علماء کرام دا وای چې د اسلام د پرخه نه دي او پاکستان ریاست چا محفوظ کړه فوج دی او نور ادارې دی غوي د پاکستان د پر صحیح نه چې دا دواړه وای مونږه مانو چې دا خنه د په ظاهري باندې چغه وای کنه نو دا د ملک خلاف د اسلام خلاف دا رنګ دا لره چې دی دا د منی کې امارت اسلامي جزاک الله مولوی صاحب محترم بل موږ سره یو د ټلیفون په لایو باندې ملګری تاسو کړو ملک وکړ خلیل صاحب د اسرائیل او د جال دې په اړه کې تاسو کو د خپل مسکه سره تعلق تي سره اسرائیل چې کوم د مقدمه د یو لخر چې کوم مقدمه یې کنه اول رضی دا لخر طریقه دا وي چې څوک جهاد کې پاتې شوی په فوج کې پاتې شوی چې کله کوم ځای باندې حمله کیږي نو ټولو نه اول مقدمه راشي جی انتظام د پر خلق راشي چې کوم ځای کې پړاو شي لخر کنه نو کوم ځای کې چې پړاو شوی هغه ځای ورته صفا کی هغه ځای ورته برابر کی ارسه ورته تنظیم وکي هغه نه بعد بیا کم مین لخر دی بیا راځي نو دا اسرائیل چې کوم د دجال لپاره مقدمه ده دجال لپاره مقدمه ده تاسو ته به زو پیشغو خم یعنی چې مقدمه ده تاسو به ومني 100% چې د دجال مقدمه ولې ده
ولې دجال متعلق حدیث کې راځي چې د په یو لاس کې به اور وي په بل لاس کې جنت وي. د دې مقصد دا نه چې په هغه رښتیا جنت وي، یعنی د سره پیسې وي، دولت پي ور سره، چې څوک د ملګرتیا کوي نو مالامال به کی، چې څوک د مخالفت کوي نو سبا کی مالی تور باندې به کمزور کی. نن چې څوک ته اسرائیل متعلق دا خلک د عمران خان پر ډول زیات تر د مخ کې په اسمبلی کې وي نو خلک دا و چې اسرائیل چې نه تسلیم، سعودیا تسلیم، پلان کې تسلیم، څومره ګټه وکړه، او ته چې نه تسلیم څومره نقصان درته، ولې نقصان کوي د خپل. دا خبره د دجال چې کله راشي دا بکیږي. نو دا مقدمات د دجال لا کنه کوم خبره دجال متعلق چې کیږي حدیث کې راغلي عادت دوی متعلق کیږي د اسرائیل متعلق. اسرائیل سره دولت هم شته ده، و اسرائیل ته تسلیم کړي ته ملک په مالامال شي، خوشاله بشي، سرسبز او شراب بشي، نو کرای بزیات شي، هر څه بزیات شي. دجال متعلق په خلک داسي وي چې دجال د کم صحیح مسلمانان وی کنه دا به هم تسلیمي دجال ته الله وي نعوذ بالله. ځکه دی و چې ټوله ګټه خود سره ده چې زه دا تسلیم کړم مالا باران را ووريږي، زما زمکه شنا شي، زما بلونه، زما گاډي، ما ارس زیات شي، مال خو ور سره یې کنه الله ازمیخت پر ور کړی امتحان د پر، لکه شیطان ته الله طاقت ور کړی ازمیخت، نو دجال ته هم داسې طاقت الله به ور کړی. نو دا خلک په د لکه اسرائیل نه چې اوس مارغوبه شوي دي کنه متاثره شوي، داسې به دجال نه متاثره شي، وایي چې ولې نه تسلیم فلان کی تسلیم کړو، فلان کی زه خو لوی غټ ایمان ولا نه، نو هر مسلمان به تسلیموي به ایمان غوني. چې کم خلک نن د اسرائیل په مفاد کې خبره کوي دا به دجال متعلق خبره کوي. نو اسرائیل دا د مقدمه د فوج اوله مقدمه سي چې پړاو شي نه مخکې کم کسان را لیږي هغه ده. نو ټول لار ورته برابرې اسرائیل دجال لپاره. په سعودي کې ورته یو پورا اډا جوړي، هغه کې مسلمانان ور سره دي، ښه پیسې اسرائیل استعمالي، پورا یو سیټي جوړیږي په سعودي کې، ریاض کې یو سیټي جوړیږي، یو خار جوړي. په هغه خار کې به چې کم دجال متعلق پشنګوئی ده چې دجال ورڅ کول شي باران به ورول، نو هغه خار کې دا سیستم برابرې چې په ټکنالوژي په ذریعہ سره باران به وریږي او هر وخت به سرسبز او شادابي او مسنبخ کلی ارسه به ډیری پکې هغه خار د برابرې اسرائیل. نو دا اسرائیل چې دا د دجال مقدمه ده د متعلق چې څوک خوي گویا کې د دجال متعلق خوي، څوک چې د مخالفت کوي گویا کې د دجال مخالفت کوي. کچا دجال چا په وخت کې نه راغلي، اسرائیل خو زمون په وخت کې راغلي دي چې اسرائیل متعلق څه خیال دی او د دجال متعلق خیال وي. ښه پس څوک وایي زه به دجال مخالفت کوم، نن د اسرائیل مخالفت کوي. پس څوک وایي زه به دجال منه، نو نن د اسرائیل ومني، دجال یې ومنه. دا مقدمه دی هغه د دجال اسرائیل الله د مسلمان ته وساتي. جی بلال خان ته مونږ جواب ورکو او آصف صاحب تاسو د الله آصف خان صاحب مسئله حل کی. خان احمد صاحب وایي چې جمهوریت مفتی صاحب جمهوریت کفر دی کنه، ولې کفر دی؟ وج اسه پیسه کفر دی. پاکستان کې چې کوم جمهوریت دی دا اسلامي جمهوریت دی، په اسلامي طریقه باندې دا نظام چلی، دا جمهوریت نظام، دا جمهوریت نظام په پاکستان کې دا په اسلامي طریقه چلی، بلکې علماء کرامو دا جمهوریت په بند کړی دی چې اسلام خلاف په هیڅ قسم کار نشه کول، په بند کړی دی مکمل. تاسو آئین شکونه وګورئ، اول شک دویم شک یو وګورئ. په پاکستان کې کم جمهوریت دا اسلام دی، که څوک ورته کفر وایي خو دلیل خو راوړه کنه، په کم دلیل باندې کم جمهوریت د پاکستان کم کفر کړي، عمل په نه کې عمل خو په قران څوک نه کوي، نو کفر شنه غوذ بالله، عمل خو څوک په حدیثو نه کوي، کفر خو نه دی. البته چې داسې جمهوریت داسې فیصله کړي چې د قران او حدیث خلاف، مونږ وایو چې د قران او حدیث خلاف نشي کولای، دا یې خلاف ورزي ده، او تاسو په واسه کفر وای اسلام ته، دا تکفیریان دي، خوارج دي چې پاکستان جمهوریت ته، پاکستان ریاست ته، د پاکستان عوامو ته، پاکستان فوج ته چې کفر نسبت کوي، دا تکفیریان دي، خوارج دي. د دې علامات نبی علیہ السلام ذکر کړي چې دا خوارج به قیامت پورې پیدا کی، چې څوک دغه دنیا کی نو دا بهترین غازی به وي، او که چا د لاسه څوک شهید شه د خوارجو د لاسه، نو د خوارجو په موږ څو ځله حملې وکړې تاسو ته پته دی، خو موږ الله ته بچ کړو، بل فرض که موږ شهید هم کړو، د بدر سره به موږ اوچتېږو، دا بدر شهدا کرام، دا خوارج دي چې څوک پاکستان جمهوریت ته کفر وایي او پاکستان فوج ته، پاکستان عوامو ته کفر نسبت کوي. دلیل خو راوړه کنه، بغیر دلیل څنګه کفر دی؟ او موږ درته دلایل انبار ولګو چې دا اسلام دی، په اسلامي طریقې باندې جمهوریت په خپل باندې نه کفر دی نه اسلام، علل پایلتونو په وجه باندې سهیلتونه پکې راشي د کفر، به کفر ورته ویل کایلتونه تلری شي د کفر، او خود به خود اسلام پاتې شو کنه. صحیح ده که هر یو سیس چې د علت پکې داخل شي د کفر، نو کفر دی، چې علت ته اوزي نو بیا جایز دی، اسلامي علتونه پکې واشه نو اسلام دی. صحیح ده کنه؟ اوس تاسو څه وایئ؟ ټیک ده، بل اشکال خو دې نشته؟
د ستاسو اشکالات په ذهن کې دوی پیدا کړي ما ته وایي زه به انشاءالله جواب در. السلام علیکم. مصباح ته مونږ جواب ورکړو. مصباح خان مفتی صاحب څنګه جزاک الله مصباح صاحب. محمد طاهر حقانی افیشل تاسو سره در لیکا ولا سونه یا زر زر وای مفتی صاحب تاسو سره ټلیفون ولا ختم دی دا ختم دا بیل او بیل پیج دا بیل پیج تو سره چې دا دکی تصویر کا پیج چغار وړي. السلام علیکم. ته د موبایل وکړه چې درو لفټاپ ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی څنګه شي جوړ برابر صاحب نن زمون کلی کې خاص کر وزیرستان کې بیا خاص کر حیدرخیل کلی کې ډیر زیات شهدا شوي دي. دا پروګرام اخر دوی ته هم دعا وکړه الله پاک ته شهدا کرام چې چیرته شهیدان شوي دي الله دې جنت الفردوس نصیب الله دې هر قسم ظلمونو مسلمانان وساتي. نیک بادشاہ و چې مفتی صاحب حج په فرض وي حج نه کوي چې حج نه کوي عمره باندې نه خلاصېږي چا باندې حج فرض شوی دی عمرې ته چې لاړو په ده باندې لازم دي چې دی به حج کوي چې حج په فرض دی. محمد طاهر حقانی وایي چې تاسو واتساپ پکار دی. واتساپ خو ماته یاد نه دی خو تا ته پروګرام نه بعد ټلیفون وکړه کم پی ټی سیل ته کال وکړه 091 32 ته پروګرام نه بعد کال وکړه زه به درته واتساپ نمبر وښایم. مفتی صاحب ربیع الاول مہینہ اس بات سے نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ دنیا میں تشریف لائے. یہ محمد امیر وایي چې دا مبارکه میاشت ځکه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړی. نو چا ورته ویلي مبارکه؟ زه خو دا وایم مبارکه خو دا معنی چې ډېر ثواب پکې وي ډېر فضیلتونه وي اعمال پکې کوي صدقې پکې کوي به ډېر ثواب ملوي. مبارکه خو دا مطلب شه لکه جمعې ورځ مبارکه ده. چرته یې کړی په فرشتو په اسمان کې مولود شریف د ځان نه وایي نه خو فرشتو نه ثابت دی نه دی نه الله نه ثابت دی. ما خو درته اول وویل فرشتې مې پکې ذکر نه وي چې الله نه یې وښایه نبي علیه السلام نه امامانو نه یې وښایه او تا پکې اوس فرشتې راوښودلې چې دوی وایي چې که دوی نه انداسه فرشتو نه ثابت دی فرشتو نه انداسه دروغ وایي. او دا بل ملګری وایي چې ځکه ربیع الاول میاشت مبارکه نبي علیه السلام تشریف راوړ. نبي علیه السلام کله ویلي چې دا میاشت ځکه مبارکه ده چې ما تشریف راوړی؟ چېرته حدیث کې وښایه کله امام صاحب ویلی دي یو امام ویلی دي چېرته الله ویلی چې دا میاشت مبارکه ځکه نبي علیه السلام تشریف راوړ. نبي علیه السلام خو چې دنیا ته تشریف راوړو بس هره لحظه هره سیکنډ هره لمحه چې دا مبارکه چې تشریف یې راوړو په دې کې دا تخصیص نشته چې ربیع الاول خاص کر کې دا مبارکه ټولې ورځې مبارکې وګرځي چې نبي علیه السلام تشریف. محترم دغه بل پیج نه زموږ یو ملګري تپوس کړی دی ابا سلیم صاحب چې یو هلک دی هغه له مور او پلار په شریکه باندې مطلب په خوښه باندې ورشته کړې ده خو ده نه ده خوښوي دی وایي زه اوس څه وکړم خوښه یې نه ده او جي نه دی کوي که ښه جي چې نه یې ده خوښه نه دی کوي مور او پلار دې پوه کړي نوره کسان د ورته مشرانو باندې پوه کړي چې یو دا ښځه یې نه ده خوښه او مور او پلار د پکار دی چې ضد دې نه کوي ځان ته دې وکړي چې خوښه یې ده زوی دې نه ده خو ځان ته یې وکړه بچی ځوان دی اوس بالغ دی چې دغه درجې ته راغلی اوس نصیحت په کار نه کوي. اول نه یې په کار وه چې پوه کړی وې اول نه دې پوه کړې وه چې ماشوم دې پوه کړی وه ذهن سازي دې کړې وه چې ګوره تا دپاره مونږ د فلانکۍ جینۍ چې دا برابره وو ذهن سازي دې کړی اوس ډایرکټ یې ورته ووایي هغه بل ځای خوښ کړی دی اور دې پکې در سره یې اچولی نه و هر ځای کې خوله واله بل ځای کې ښځه خوښ کړې دا ستا غلطي ده چې بچی در نه لاړه بل ځای کې ښځه یو خبره چې اوس یې خوښه کړه بس هغه ورته وکړه که هغه څوک نه ورکوي نو ته دا ته یې ورته مه کوه بس خپل کار به کوي او په زور باندې د ښځې زندګي مه خرابوه. بل جسمت الله دوی دا تپوس کې وایي چې مولوي صاحب بېسوره خو به نه یې لږه څه بېسوره راته نه الحمدلله الله دې تاسو ته عزتمند کړي الله دې روغ جوړ کړي اوس بل ځل ټیک نه و دې ځل یې ښه ان شاء الله الحمدلله. واتساپ نمبر په کار وروسته به دا ټلیفون وکړئ هغه نه بعد به درکړو اوس ماته یاد نه دی ځکه چې زما خپل کم نمبر و 0302 د موبایل نمبر هغې ولا واتساپ بند شوی دی بل نمبر باندې مونږ جوړ کړی دی دا شاګرد ولا دا به درته وښایم انشاءالله. السلام علیکم څنګه یې دعا کې مو یاد ساتل مصباح صاحب الله دې مسلې حل کړي. مفتي صاحب یو سوال یو کس بچی له وویل بل کس ولا مشروم بچی ورکړي دا ستا شو څه حکم لري؟ محمد طاهر حقانی صاحب څوک چې بل چاله مشروم ورکړي نو دا مشروم خو ورکولی شي جایز دی پرورش ته کوي خو چې کله غټ شي نو میراث په د اول نه وړي چا چې پلار دی صحیح پلار به هغه چا نه چې پیدا شوی بل پلار نه جوړېږي پرورش چې کوي دی خو پلار ته نه جوړېږي. ښه نجیب الله د پاکستان اسرائیل حکومت عوام خلق
په شهادت ورسول. پاکستان حکومت په شهادت خلک ورسول. څنګه په شهادت ورسول؟ مونږ خو څوک نه دي لیدلي څوک په شهادت رسول. نجم الدور صاحب مونږ خو څوک نه دي لیدلي چې په شهادت باندې پاکستان حکومت رسوي. اسرائیل او په فلسطین کې خلک په شهادت رسولي دي. الله دې وبخي، الله دې مسلمانان دې غنه وساتي. جی حاجي مفتی صاحب محترم دی میچنې نه زموږ یو ملګری هغې سوال کړی وایي بعضې خلک دا خپل پټي چې کوم دا رپل فروټ والا دي که نه جي دا باغونه دي هغه 3 کالو دپاره او 4 کالو دپاره ورکي. آیا دا جایز دی که نه دي؟ یعنې پته یې نه لګي کې فروټ به وشي او به نه شي سیلی به خرابوي نه خرابوي په ګلونو باندې ورکوي. دا بوټي چې کوم دي که نه لکه باغونه مساقات چې دي د دې اجاره جایز ده خرڅولی شي چې کله پخه شي خرڅ ته کي هغې چې بس همداسې ورکي بس په ګلونو باندې چې بس زه 2 کال له مې درکو 3 له مې درکو. ځمکه پوره باغ چې ورکړی که نه په هغې کې که بوټي موټي راشي نو خیر دی هغې تابع وګرځي نو صحیح خو ځان ته د دې اجاره خو نه صحیح کېږي د بوټو والا اجاره چې ځمکه ستا سره یو بوټي بل چله ورکوي بوټي ورکوي ځمکه نه ورکوي دا جایزه نه ده دا اجاره. دا خرڅوله چې بوټي کله پخه شي خرڅ ته کي اجارې مې جرې څه کوي 3 کالو دپاره 4 کالو دپاره ویې لکه دا مې واغستو خلک وله راشي او دوی باغونه ورکي. نه دا اجاره نه صحیح کېږي. ښه که پوره ځمکه چاله 15 کاله په اجاره ورکړي په ځمکه کې دا لاندې دا بوټي وي او څه فصل وي هر څه د بیا ستا دي په کومه طریقه دي چې اخیستي نو جایز خو نه دي. که جایز کار ته کې ملوث خو خلک په سود کې دي په بینکونو کې دي هر څه کار کوي نو لکه چې داسې کسان راشي لکه دا سوداګران ته وایې چې ډېر په کوم ملوث دي پر متبادل وښایه ما درته متبادل وښودل که نه چې پوره ځمکه دې په اجاره باندې وایي نه که داسې وکړي ټوله میوه ترېنه مطلب 3 کاله نیمه یې وکړي نو بله ورکړي دا جایز دی نه ما طریقه ورته بدله کړي که نه اخو به اوبه وله خپله هغه ورکوې که نه اجرت په ورته مقرره خو دا دې دپاره بېله طریقه ده دا جایز نه. هغې مفتي صاحب محترم هغې داسې کوي لکه چې د چا ځمکه را دی یې کري او بل سوداګر له راشي هغه ورته وایي د 4 کالو دپاره ستا فصل به غورځمئ او کرې به ته او کرې ته خو دا خو جایز نه دي که نه دا حجره نه ده ته کې سود راځي. فرمان اللہ وی السلام اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا مال کے تو پھر تقدیر کی کیا ضرورت ہے وی اللہ تعالیٰ چې بندا ته اختیار ورکړی دی نو تقدیر څه ضرورت تقدیر د الله پاک علم ته ویل شي چې الله پاک په خپل علم کې څه لیکلي دي آینده دا پر سبا سبا کېږي دې تقدیر ویل شي. اوس اشکال ختم شو اوس بیا څه اشکال راځي په دې خبره چې الله پاک یعنی دا لیکلي دي چې مولانا محمد رحمان صاحب بدا کار کوي دا په خپل اختیار سره به کوي الله په خبر وي. ما بل جمعه لکه دا سوال راغلی ما درته مثال درکړ چې یو استاد د خپل شاګرد متعلق دا وایي چې ته په فیل کېږي خامخا خپل علم مطابق وایي چې دا فیل کېږي نو دا استاد نه یې فیل کړه استاد ته پته چې دا کمزوري دی نو دارنګه الله پاک ته پته چې دا مولانا صاحب ادا کوي مولانا جمیل صاحب ادا کوي نو هغه لیکلي دي دې ته تقدیر ویل شي دا نه دي لیکلي چې خامخا به ته دا کوې تقدیر دې ته نشي ویلی چې الله ویلي چې محمد رحمان صاحب به خامخا قتل کوي دا نه دي لیکلي دي چې دنه به قتل کېږي علم دی الله پاک چې کم دا هغه ده. اوس خو مسله ختمه شو که اوس پکې اشکال وي تاسو ووایئ خو تقدیر متعلقه بس سکوت پکار دی. ښه سکوت پکار دی په دې باندې نبی علیه السلام ډېر سخت خفه کېدو صحابه کرام په منځ کې به چې دا باس مباحثه شروع شوله دا وهابیان چې کم دي دا کارونه ډېر کوي. متشابهات څه دي الله صفتونه الله ویلي که نه چې ما 2 قسمه آیتونه نازل کړي دي محکمات دي یو متشابهات دي. نو محکماتو متعلق ویلي چې هغې کې خو باید باز مباحثه کوي مسایل به ترې راوباسې او د متشابهاتو متعلق الله څه ویلي دي چې دې باندې به ووایي چې دا د الله د طرف نه دي بس ایمان به پرې راوړي. صحیح دی. اوس لکه مثال کې الله ویلي چې الرحمن علی العرش استوا د استوا صفت د الله متشابهاتو نه دي ټول یې مني چې دا متشابهات نه دي په دې کې به دوی بحث کوي اته پر فلیدانو باندې نه پوهېږي په امین بالجهر نه پوهېږي کمقل جاهلان وهابیان فسادیان خوارج دا په دې نه پوهېږي چې خپل منځ کې څو فرایض دي څو سنت دي خو دلته کې متشابهاتو باندې بحث کوي د شیطان ملګري دي که اهل الحدیث چې ځان ته وایي حدیث په حدیث کې راغلي د حدیث یو شیطان دی چې خلک المنځونه کوي پای کې خطا کوي په لمانځه کې حدیث یو شیطان نوم دی حدیث دی نوم یې سب نو دوی په هغه معنا باندې اهل الحدیث چې څوک لمونځ کوي لمونځ یې نه وشو ولې دې نه وشو عقیده یې خرابه ده رفع الیدین دې نه دا اهل الحدیث هغه دی. نو دوی متشابهاتو کې ډېر هغه کوي پوهېږي نه چې څه مې وویل خو ځان ګناهګاري بل ګناهګاري متشابهات چې دغه دي
او بل خبره دا چې تقدیر متعلق دومره یقین ستا چې والقدر خیر و شر من الله تعالی دا به وای صحیح دی. او ما درته جواب هم درکړ چې تقدیر دی الله علم ته ویل چې الله په خپل علم کې څه لیکلیو چې دنه به دا کار کیږي دا کار به کیږي دې ویل شي تقدیر دا نه دی لیکلی چې دا سړی به خامخا دا کار کوي. فرمان الله صاحب کا اشکال د ختم نی نو بیا راولي کمنټس کې. مصباح صاحب تاسو ته الله پاک مسئله حل کی مفتی یو سوال دی چې کوم بچی جواب مدر دا ور وای نجم الله خلک یې شه دا جواب مونږ درک. معراج په حضور سلام کې اور جهنم میں دیکھے تھے وہ کون تھی؟ په معراج کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زنانه لیدلې زناکار خزې لیدلې چې هغه په تنور کې وي د اور په تنور کې وي نو هغه خو په حدیث کې راغلی کنه چې کم وي سودخوري لیدلې دي زناکار خزې لیدلې دي. فرمان الله صاحب څه اشکال او تاسو په دې سوال کې مفتی صاحب اصلاح نامه اس حل نامه نسمانه پښتنه کوي اشال نوم څه معنا اشال وګوره دا وای مفتی سے محترم دا لکه انسان اوس جمع ورکي یا ځان له لګیا دی یو ډومبي رکعت کې مثلا دو په یو سجدو کو نه خو بل کې مونږ درو یا دویم رکعت کې اوس اخیر رکعت کې انسان یو سجدو کې نو د دې به څه ترتیب وي؟ اخیری رکعت په هر رکعت کې دوه سجدي فرض او چې دوه سجدي فرض دي که په اخیری کې که په اول کې شي وای نه کړله دا سجده په اخر کې کوله شي سوا دی وکړي لکه اخیری کې یو سجده وکړه بیا چې ورته یاد شي په اخر کې بیا وکړي کنه تحیات یې ووایي درود شریف یې ووایي بیا د سجده دې وکړي کنه ډېر ضروري دي سجده سهو خو به کوي که نه سجده سهو به خو دغه سجده چې اخري کې وکړي بس د اجزلا به وشي جی بل دا اکثر لا امامان بعضی الله اکبر داري لانی ختمه بعضی مقتدیان الله اکبر کوي نه تم تړلې چې امام نه مخکې د نیت تړلی که نه بیا د دل مون نه کي امام نه به وړاندې نه ځي جی بل چې دا سرکاري حکومت د امام د دومره اوږدې نه کوي که نه بر داسې نه وایي که نه الله اکبر بس ختم خبره د خلکو لمونځونه دې نه خرابوي جی. نو دا سی ایس ډي چې کوم دفتر دي دا سرکاري د کې دا فریجونه شو امام صاحبان چې کوم دي زنا صاحبان دي الله اکبر سره حرکات چې دي برابر نه وي حرکات په برابر وي ور سره الله اکبر د شروع کړ کنه مثلا سجده نه راو چې ته قیام ته نو الله اکبر باندې په قیام باندې ختم شي ها او زنا الله اکبر ختم کی را حرکت یې نه ختم زنا حرکات ختم کی او आवाज یې نه ختم شي دا باندې یو شان وي ها پوه شو مسله باندې جی وای دا سی ایس ډي چې کوم دفتر چې لکه زموږ د صدر کې مشتري د کې د سرکاري دا موټر سایکل شو دا فریج دا په سود طریقې باندې ورکوي سی ایس ډي کې چې کوم غدا کنه دا پاکستان اخلي د کې سود ده دوی په غبن نه ورکوي اگر چې دوی کولی شي چې په اسلامي طریقې باندې ورکوي د سی ایس ډي ولا چې کوم دي کنه فوج ولا د ملیشیا ولا چې کوم اخلي بیلټ ولا ورکوي خو دا کولی شي چې په اسلامي طریقې په دغه طریقه دا دوی کومه طریقه د خلک صرف نو طریقه کار ورته بدل کولی شي خو دوی ته اسلامي طریقه چل ورزینه نو په سودی طریقې د بینک په طریقه ورکوي نو دوی د پر جایز نه دي چې دوی نام ګاډي یا موټر سایکل اخلي چې تر څو پرې دوی خپل کانټیکټ عقد چې کوم د اسلامي طریقې باندې برابر کړي نه وي ځکه چې دوی ولا نه دادي چې د مربحه اګاړي یا مربحه مؤجله باندې مربحه باندې اخلي یا په اجاره باندې اخلي د دوړه صورتونه مفقود دي په دوی جی زموږ چې نوې کلی کې عمر کړي دغه وي او زما لکه پنشن کېږم مثلا زما 30 लाख پنشن دیغه جوړیږي او یو 30-40 هزار وسره هغه مال زیات راکړي ایسا بیسا درکې دی کنه چې دا خو لکه سود کې نه راځي نه 80 پیسې درکې نو درکې دی کنه خو ستا اجرت دی محمد اسلام وایي چې مفتی صاحب د جواب مونږه درکو شو مفتی صاحب اشال معنا نه لري عشال معنا لري دا اشال دوی عشال نه دی اشال اسرائیل لیکلی اشال څه معنا نه لري ښه دا مبهم دی محمد طاهر حقانی صاحب وایي چې مفتی صاحب صدقت رد البلا دا حدیث دی کنه دا حدیث نه دی قول دی او بلکې دا قرآن او حدیث مطابق د مضمونی بالکل ټیک دی چې صدقت رد البلا دا مضمون په قرآن پاک کې شته په حدیث کې شته ها مفتی صاحب مونږه دعا خو یاد کا مصباح صاحب د الله پاک ټول مسئله حل کی الله پاک مې په خو نمبر الله پاک ته په خو نمبر سره پاس کی کم ځای امتحان ته ورکړي الله پاک ته کامیاب او کمران کړي دا یو مرګر جرین کړي دی هغه چې په ټلیفون باندې طلاق یا نکاح ټلیفون باندې طلاق او نکاح طلاق کیږي
ټلیفون نه بغیر ځان سره هم کېږي طلاق، خو نکاح په ټلیفون باندې نه کېږي، دې دپاره به وکیل مقرروي. جی زموږ یو ملګری چې هغه وي زه کاکا صاحب ته لاړم او هغه ځای کې دا ډېرې کپړې په دغه مزار باندې پرتې وي، هغې نه مې یو کپړه وي راواغېستله، شنه غوندې کپړه وه او ډېره زیاتې وي، هغې نه مې پټ راواغېست وي، دا ماته جایز ده که واپس نه زیارت چې د قبض نشي کولی که نه مړی چې کم شی څوک پې کېدوي نو هغه سړی مړی قبض کولی شي نه چې تی ته هغه نه راوالی، نو دا داسې ده چې لقطه په شان ده نه به یې راوچتی او بیا هغې وي چې هغه ما استعمال کړې ده او هغه ضایع شویم د نو به زه څه چل کوم. ته صدقه وکړه، چا کپړه د استعمال کړی که نه هغه پسې ثواب وبخ. زموږ یو ملګری و چې هغه وي ما ښځې له طلاق ورکړو او دونه راته پته ونه لګېده چې یو دی که درې دي، نو آیا زما طلاق شوی دی که نه دی شوی؟ شک باندې طلاق نه کېږي چې څوک کم طرف ته د یقین وي دومره طلاق ته شوی، که یو ته د یقین وي نو یو دی ده، که درې د یقین وي نو درې دي. بل چې دا زموږ دارالافتا ملګری ابراهیم صاحب هغې فرمایي چې یو امام دی مثلا هغه نه د سهار مونځ قضا شوی دی او د ماسپښین جمع یې ورکړه کېږي جمع این چې دته یاد نه وه که نه سهار لمونځ ورته یاد نه و، که یاد ورته بیا یې نه کړي، که ورته یاد نه و بس ودرېد جمع یې وکړه لمونځ یې وشو ښه، یا جمع ولاړه وه که نه ورته یاد خو جمع ولاړه ورستو نه پسې ودرېدو نو ودې کې خیر دی. ما ووی هغه چې ورته یاد وي که نه بیا به نه کوي، بیا لمونځ نه کوي، صاحب ترتیب لمونځ نه کوي تر څو پورې چې سهار لمونځ نه وي قضا راګرځولې بل لمونځ یې نه کوي، که بل یو که بل یې قضا شو څلورو پنځو پورې قضا کېږي، بیا وروستو بیا نوره کېږي، دې ته صاحب ترتیب مسله عوام پرې نه پوهېږي. صحیح دی. بل دا چې لکه اکثر لمونځ کله نه کله عوام په دې خبره خو پوهېږي که نه کم لمونځ چې در نه قضا شي اول هغه کوه وروستو بل لمونځ کوه، په دې مسله خو پوهېږي که نه نور په صاحب ترتیب نه پوهېږي. جی لکه اوس چې زه جمع ورکوم کله نه کله ذهن کې لکه همدغه د مازدیګر مونځ یا د ماښام مونځ نو تر اخیری چې اقامت ختم شي تر دغه ټیم زموږ دا نیت وي چې د ماښام مونځ مثلا او بیا پکې ذهن کې د مازدیګر راشي مثلا هغه نیت مونږ وتړو دغه مونځ شو کوو نیت کې غلطي در نه وشي اول د صحیح چې نیت تړلی به صحیح دی، غلطي در نه وشي په دې به لمونځ نه خرابېږي. صحیح شو؟ تاسو مسایل ختم شول؟ دلته کې چا کړی دی عبدالباسط جهاد مسله درته کوم په اخر کې عبدالباسط وایي فلسطین متعلق چې جهاد فرض عین دی کنه مونږ ورتلی شو کنه د دې جواب ورخه. عبدالباسط وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب الله دې تاسو عمر کې ژوند کې برکت او الله دې تاسو عمر کې برکت وایي. آخري مسله دا واوره چې په کم ملک کې جهاد فرض عین شي لکه مثلا په فلسطین کې فرض عین دی یا په کشمیر کې فرض عین دی. بیا یو په جهاد ځان پوه کې جهاد په دوه قسمه باندې دی، یو جهاد اقدامي دی یو دفاعي دی. صحیح دی؟ دا به په یو بل نه قیاس کوئ. ښه څوک درته ووایي چې یاره کشمیر کې جهاد ته نه ځئ افغانستان ته تللی افغانیانو ته ووایي دې باندې به نه قیاس کوي. یو دفاعي جهاد دی یو اقدامي جهاد دی. اقدامي جهاد داسې دې ته ویلی شي چې ته په کافرو باندې بار شي په حملې کوي، دې ته ویلی شي اقدامي جهاد. یو د دفاعي جهاد چې کافر په تا حمله وکړي نو ته هغې نه ځان بچ کوي. نو دفاعي جهاد چې چا باندې حمله وشي که نه په هغې باندې خود به فرض عین شو، نه د مور پلار تپوس پکې ضرورت شته نه د هېچ چا پکې ضرورت، بلکې ځان به بچ کوي، مال به بچ کوي، عزت به بچ کوي، خپل ځمکه خپل ملک به بچ کوي. لکه په افغانستان کې چې طالبانو خلاف امریکا یا نیټو راغله نو په دوی باندې جهاد فرض عین دا دفاعي و. په دې کې دا خبره اوس نشته چې تا سره طاقت شته او که نه دې ته به نه ګورې، ځان به خلاصوی، ځان به بل حدیث کې خو راغلي چې ځان به په مړ کړې، څوک چې په مال باندې ځان مړ کړي په عزت باندې فهو شهید، یعنې ځان به په وژنې خو جهاد به کوي. په دې کې دا خبره نشته چې تعداد دې څومره دی او څومره دی. په دې خبره پوه شو اوسه دا د کم حکم دفاعي جهاد. دفاعي جهاد اوس ورسره په نورو مسلمانانو کمزوري دي که نه ورسره نږدې مسلمانانو باندې فرض کېږي چې هغه کمزوري په نورو داسې اوږدېږي ټوله دنیا مسلمانانو باندې فرض عین کېږي. صحیح دی؟ خو یو خبرې ته سوچ وکړه چې هغه یو ملک کې اوسې او چې په یو ملک کې لکه افغانستان کې جهاد فرض عین دی نو هغه کمزوري دي مثلا، نو تا خپل ملک حکمران منل خبره پتا باندې منل واجب دي، حکمران دې نه پرېږدي. جهاد فرض عین دی خو دا حکم اول چا باندې لګو کېږي په حکمران لګو کېږي چې دا د جهاد اعلان وکړي چې نه یې وکړي دی ګناهګار دی، چې دی فوج نه لګي دی ګناهګار دی، چې تا ته اجازت نه درکړي دی ګناهګار، ته پې نه یې ګناهګار، تا خپل طاقت مطابق مکلف یې، حکومت درته اجازت نه درکړي نه بازې. صحیح دی؟ اگر چې جهاد په بل ملک فرض عین دی خو تا حکومت نه پرېږدي، لکه تا باندې حج فرض عین وي خو تا چې سعودي حکومت نه پرېږدي څه به کوې؟ محصور احکامات راغلي که نه
ته خو نه یې ګناهګار کنه. نو دا رنګې تا به د لمونځ فرض دی خو زه دې وتړه دلته ټینګ وتړه لمونځ، نو تا ګناه خو نه وشو، زما ګناه وشوه، معنی موجود شو. نو دا فرض عین خوشي خو د بل ملک ولته الف به ورځي چې عزت ورته حکومت ورکي، حکومت خپلې پالیسۍ د خپلې معاهدې د هغې مطابق عزت چې نه یې درکوي ګناهګار دی، حکومت به هر حال ګناهګار دی. ټیک دی که نه؟ دا په هغه وخت کې چې جهاد فرض عین شي، یو اقدامي جهاد دی چې یو ملک په بل ملک باندې حمله، داسې اقدامي جهاد خو تر اوسه په دنیا کې اوس نشته، مخکې وو داسې مسلمانانو ډله شته چې په بل باندې حمله کوي، نشته که نه؟ حماس خو دفاعي جهاد کوي، د حماس چې کم دی دا خپله دفاع کوي، پیل خو یې کړی خو خپله مځکه تېز نسي که نه، مقبوضه دي که نه. دا فلسطین کې چې څومره ځمکه ده که نه دا د اسرائیل نه ده، په دې باندې که دی اقدام کوي دې ته دفاعي جهاد ویلی شي تر څو پورې چې دوی د ملک نه یې پرېښی اسرائیلو. وده د خبره ما د اقدامي جهاد دپاره بیا شرایط دي قرآن ذکر کړي چې تا سره به دومره طاقت وي چې یو په دوه به الان خفف الله عنکم د لسمه سپاره کې ذکر شي تفاسیر، نو ځان ته به داسې اقدامي جهاد به اعلی کوي چې طاقت در سره وي، څوک په پچا وژنې نه چې د ځنه د مسلمانان راون کړي په حکومت حمله کوي په حکومت باندې او تا سره طاقت نه وي، طاقت به در سره ضروري وي. وعدوا لهم ما استطاعوا، دا ایتونه دې دپاره دي چې ته اقدامي جهاد کوي. ته اوس وایه دفاعي جهاد دی هلته چې نه کې په نورو مسلمانانو باندې فرض کېږي خو ملک نه به عزت اخلي ځکه چې دوی خپله کمزوري دي یا یې نه کوي. او جهاد چې نه کوي یا د په زړه کې د جهاد بالکل اراده نه وي نو حدیث کې راغلي چې منافق مړ شوی، ښه دڼیا شوی. ما درته چې بل ملک ته چې ملک عزت در کوي که بل ملک له په کار په هغې باندې لازمي کېږي که نه، واه کمزوري دي یا کوي او کولی نه شي څه وجه به وي که خو نه شي کولی، خو دفاعي جهاد داسې ورو په ورو په ټوله دنیا فرض حکومت باندې فرض کېږي، پتا نه فرض کېږي عوامو دپاره دا حکم نه دی ښه چې عوام وایي چې بس زه دې ځای نه اوس تخته فلسطین ته ورځه، ته فلسطین ته هله ورځه چې تا ته حکومت اجازت درکړي، موقع درکړي، لاره درکړي، چې لار نه درکړي نه به تختې. جایز نه ده که نه ګناه کار یې وکړو، شرایط خو پوره کوي که نه، لکه اوس لمونځ فرض دی او دس ته نه دی کړی نو څنګه لمونځ کېږي؟ شرایط ته چې نه یې پوره کړي نو جهاد دې نه کېږي. صحیح دی. او حکمران به هر حال په دې ګناهګار دي ځکه چې حکمران سره مجاهدین شته، فوج ورسره شته، منظم فوج دی. اسرائیل سره پکار دی چې یو منظم فوج ور سره مقابله وکړي، یو یې ورسره نه کوي، ټولو سترګې سپینې کړي. سعودي ولا هم دا صرف خپل ملک نه بچ کوي، دا خپل حکومت بچ کوي سره. که اوس مثلا محمد بن سلمان د دې خلاف خبره راوچته کړي که نه نو امریکا سعودي ته څه نه وایي، محمد بن سلمان لرې کوي، بل حکمران راولي، نو دوی خپل ځان بچ کوي. ملا محمد عمر رحمت الله علیه وګوره چې هغه خپل حکومت نه بچ کوو، ښه صدر یې په مټ باندې کېښود، وایي چې اسامه راکوي چې نه درکوم، ټوله دنیا ورته خو خپل حکومت یې بچ نه کړو. که نه هغه امریکې ورته چې ستا حکومت په هم بچ وي، تا ته به ډېر موږ دجال فتنې غوندې مال درکو، دولت به درکو، اسامه راکړه. ده وایي چې نه اسامه نه درکوم، خو خپل حکومت یې نظام خپل حکمراني یې پرېښوده، صدر یې په اوږه باندې کېښودو لاړو. الله پاک اوس کامیابي ورکړه. ښه دا دی چې الحمدلله دا کوم چاندې مونږ ورکوو دا دعاګانې دا پس اوس چې حکومت ته نه پرېږدي نوره دعاګانې ورته کولی شي، جهاد باللسان کولی، جهاد بالمال کولی شي. جهاد خو بیا درې په عملي طور باندې درې قسمونه دي. جهاد بالنفس چې مخامخ ورسره وجنګېږي، قتل و قتال وکړي، یو دا ده چې په مال په ذریعې سره مجاهدین مضبوط کړي، یو ژبې په ذریعې سره دا خو کولی شي، کلم په ذریعې سره دا کوه ځه. منیر شاکر خو نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي، نه په فقه پوهېږي، نه په شرایطو پوهېږي، هغه خو وایي چې څه ووایي. منیر شاکر صاحب خو دی ولې نه ځي؟ دی په ممبر چا کې نه ولې چې تا باندې جهاد فرض عین دی، ایسته دې نه قبلېږي نو ته څه په ممبر نه اسې؟ ستا ممبر باندې خبرې قبولېږي چې ممبر باندې خبرې کوې، ته ولې نه ځې؟ ځه که نه لاړ شه. نه چې لاړ شي کله هلته چې کله فلسطین ته دی تللی هلته به اواز کړی چې زه راغلم، داسې راشئ ما پسې. ګولۍ باندې نه داسې شهادت نه غواړي چې په ګولۍ ولګي، چې وینه ترې ځي که نه هغه شهادت نه غواړي چې وینه ترې لاړه شي. دا تر هغو د خولې ولا غزیان دي، پنجپیریان چې کم دي که نه فرق باطله، دا نه جهاد کوي او نه دا د خولې ولا غدي مجنونان دي، دا شودو ولا
دغه ولا نه دي د وینې ول واس کړه صحیح خبره کوي د ټولو مسلمانانو باندې په مونږ باندې فرض حکومت ته د فرضیت لغو کې په حکومت باندې ما درته ووایي که نه چې حکومت باندې فرض دی چې هغه عوامو ته چې نه دی پرېږدي که نه فرضیت درنه ساقط نه شو چې څوک دی نه پرېږدي اوس په فلسطین نه مخکې کشمیر کې جهاد فرض عین دی دا خو زمونږ خپل ملک دی نیولی صحیح دی که نه خو چې حکومت مو نه پرېږدي مونږ نه ځو فلسطین خو لرې دی په مونږ باندې که جهاد فرض عین دی کشمیر جهاد فرض عین دی او د کشمیر ولا کم جهاد دی د دې په حدیثو کې غره غلی دی فضیلت راغلی دی ښه د فلسطین ولا دومره فضیلت نه دی راغلی که د کشمیر راغلی حدیثو کې څو حدیثو کې راغلی دي حضرت ابو هريره رضی الله فرمایي چې څوک د هندوستان سره جهاد وکړي که زه ژوندی وم زما په ژوند کې دا جهاد زه به پکې شرکت وکړم تر هغې پورې چې شهید شم یا غازي شم او وایي چې نبي علیه السلام فرمي څوک چې د هندوانو خلاف جهاد وکړي که نه هندوستان خلاف نو کشمیر کې هندوانو خلاف جهاد نو دې لوی فضیلت راغلی نبی علیه السلام فرمي چې دا به ما سره اوچتي شهید شي د هندوستان ولا صحیح حدیث کې راغلی چې هندوانو سره څوک جنگ وکړي که نه نو پکار دا چې مسلمان دلته ورشي حکومت ته پکار دی چې عزت ورکړي چې کوم مجاهدین دي هغه هندوستان ته پرېږدي کشمیر خو لرې خبره ده دې ته دی چې نه پرېږدي خو ته ګنهګار نه یې لکه تا باندې جهاد فرض دی نه دی پرېږدي څوک ته وتړي لکه لمونځ در باندې فرض دی دلته وتړ نه دی پرېږدي خو ته خو نه یې ګنهګار دې خبرې ته سوچ کوه ښه څو پورې حکومت اجازت نه یې درکړې نه بس حکومت خو تاسو تسلیم کړی دی که نه خو خامخا معنی حکومت چې په هره طریقه راغی که نه تغلب سره راغی تعالی سره راغی تغلب په زور یې ونی حکومت خو ته به بیا معنی تفرقه به نه پیدا کوي اجتماعیت په د مسلمانانو نه ختموي حکومت خبره به خامخا معنی انور حبیب صاحب وی عبدالبصیر صاحب الله تاسو لاجر انور حبیب صاحب جزاک الله الله دې انور حبیب صاحب دنیا آخرت خیستا کی الله دې عزتونه نصیب الله دې زموږ ټولو ایمان نصیب کی نجم الله انور حبیب صاحب چې کم دی زموږ ملګری د ثوابی دی خا نجم الله د وڑ وی چې مقتدی کے کہنے سے حالت نماز میں امام آگے بڑھ جائے تو نماز ہوگی یعنی مقتدی کے کہنے سے حالت نماز امام آگے بڑھ جائے دا څه مطلب شو یعنی مقتدی امام ته وړاندې شي ها مقتدی چې امام ته وای نه دا خو سب دا سوال خو جوړیږي نه چې امام ته وای چې مخکې دا نجم الله صاحب بل سوال کړي خو زه په پوه نه شو څه مقصد مقتدی کے کہنے سے حالت نماز میں امام آگے بڑھ جائے اچھا صحیح خبر اوس په خبره پوه شوم دوه کسان وي که نه یو مقتدی وي یو امام وي ټیک دی که نه دا خو د یو ځای ولاړ وي که نه نو مقتدی غته ووایي دا امام ته چې مخکې شه نو دی مخکې شي نو دې سره خو لمونځ مات شو که نه په لمانځه کې غیر خبره وکړله په خپله باندې به امام له پکار دی چې مقتدی ورته نه ویلي دی د مخکې شي چې ورستو مقتدی ته ځای ملاو شي دا مسله داسې ده نجم الله صاحب غالبا دا مسله دا صورت یې جوړېږي بل صورت یې نه جوړ چې دوه کسان ولاړ دریم بل راغی نو امام له پکار دی چې مخې ته شي دریم له ځای ورکړي دې ته د انتظار نه کوي چې مقتدی ورته اشارې ورکړي چې مخکې شه نو دا خپل منځنه غیر خبره وکړل مونږ دې سره ماتیږي که امام بیا د مقتدی په وینا باندې مخکې شو که لمونځ یې مات نه که په خپله ذهن کې راغله چې مخکې شه بیا لمونځ نه ماتیږي ښه مقتدی خبرې ته اعتبار یې ور نه کړه دا دې جواب دا دی نجم الله صاحب محمد سعد صاحب خپل تصویر را لېږلی دی ښایسته خو دی ښه دعا به وکړو الله پاک ته دنیا آخرت عزتونه نصیب کړي الله پاک ته قرآن او حدیث موږ ته پوهه نصیب الله پاک ته موږ ته دارالافتا ملګري څومره کامیاب او کمران کړي الله پاک ته دوی ته علوم نصیب کړي فقاهت ته الله ورته نصیب بصیرت ته الله ورته نصیب د خلکو زړونه دوی طرف ته مایل کړي الله پاک ته څوک بار ملک کې مسلمانان دي الله د خپل وطن ته سلام او غنیم راوړي الله دې بیمارانو ته شفا کامله عاجله نصیب څوک امتحانونه ورکړي الله دې امتحانونو کې کامیاب او کمران کړي الله دې فلسطین مسلمانانو امداد او فرمي الله پاک دې اسرائیل تسنس کی الله دې برباد کی الله دې په دوی باندې زلزلې راولي الله دې په دوی باندې قهر نازل کی الله دې په دوی باندې غضب نازل کی الله پاک ته الله دوی د فلسطین مسلمانانو امداد او فرمي الله پاک ته فلسطین مسلمانان چې کوم شهدا کرام دي هغه ته د اوچتې درجې ورکړي پسماندګانو ته الله صبر جمیل نصیب کړي الله دې مسلمانانو ته غلبه نصیب الله دې کفر چې دا په خپله کې سره وجنګي الله دې تباہ او برباد کړي الله دې زموږ ملک اسلامي نظام نافذ وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه